لو عذبنه عذابا شديدا سزا ورکم دل سزا سختا او لأذبحنه یا بی حلالکم او لیأتینی بسلطان مبین یا براوڑی ماتا دلیل سرگند سو عذر با بیانی یا سین پریدم فمکث غیر بعید نو حسار شو لگ وقت فمکث درنگی تیر کو وقی تیر کو غیر بعید ندیر وقت فقالا نویوی حاضر شو احدت بما لم تحد به ز پوهایم پهغی چې تاسو نه پوها سليمان عليه السلام دوی احدت بما لم تحد به ما احاطه کړی دا د هغه شی چې تاسو احاطه نه د کړی وجئتک من سبع بنبأ یقین او راتله میکړی دی تاسو ته د خار سبانا بنبأ یقین په خبر یقیني باندې هدهد چې کله حاضر شو نو سليمان عليه السلام ته وای ما داسي معلومات او خبر راوړل چې تاسو ته نه دی معلوم زیو خان نه راغلم چې دا سبا خار دی او حالته نه یو یقیني خبر راوړل دا د شام پسنګو د یمن پسنګ او دی وخت شام کې د یو میاش مزلو انی وجدت امرأة یقینا ما مندلدا یو زنانا تملکهم چې بادشاہی کی پدی ما هلته یو زنانا ولیدا چې هغه د قام بادشاہی کی مشره ده و اوتیت من کل شیء ورکړې شوی دی هغه ته د هر شینا هر شی ورسره موجود دی د اسباب درجه کې هر سامان ورسره شته دی ولها عرش عظیم او دیلرا تخت لوی دی سبا خار کې یو زنانه ولیدا چې د قام مشره ده بادشاہ ده وزیر ده او د بادشاہي هر شی ورسره شته دی او یو لوی تخت ورسره هم دی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اومی مندلا دیلرا قوم د دیلرا چې سجده کوي نور تابع د الله نه وزين لهم الشيطان اعمالهم او خیسته کړی دی ته شیطان بد عمل ددی اعمالهم کارونه ددی فاسفدهم نو بند کړی دی شیطان دی عن السبيل دلاری نغنا فهم لا يهتدون نو دی هدایت نمومی د حق د توحید دلاری نه ډیر زیات لري دی او حق نمومی داس خلق ما ولیدل الله ولدی تابداری نکوي د الله ولدی سجده نکوي الله تا تابداری ولی نکوي د الله الذي حغزات يخرج الخبء في السماوات والارض چراو باسی پټ شیزونا د برینا وختینا اسمان نه باران وری زمکینا بوټي یو شی بل شی راو باسی ويعلم ما تخفون وما تعلنون او علم نه په هغه چې تاسو پټوي او هغه چې تاسو سرګندوي الله لا اله الا هو الله نشته د حاجت روا بيدنا رب العرش العظیم بالون کې خاوند عرش لوی دی مولا چرګ چې کله سليمان عليه السلام دربار ته حاضر شو نو د لوی بیان ورته وکړ
چې دا خلک خو شرک اخته دی کفر کې اخته دی د دې خوا ته تلل غواړي دې ته دعوت ورکول غواړي او دې د شرک نه بچ کول غواړي قال نو سليمان عليه السلام سننظر زردا چو بغورو اصدقت ام كنت من الكاذبين ترشتیا و یا ته د دروغ جنونا تا خو موږ د خبر راوړو اوس په موږ په دې باندې غور کوو فکر سوچ چې آیا ته دا خبره رښتینی کوي او که دروغ نو سليمان عليه السلام یو خط ولیکو او دی مولا چرګګله ورکه چې دا خط ورسوا کله چې یو سړی او زید دعوت ورکول نه نشیدل نو بیا به خط لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګن بادشاہانو په نوم خط لیکلو اذهب یوسا بکتابی خط زما هذا چداده فالقه الیہم نو غرزو دیتا نو مولا چرګګ دا خط ویوړو او دای ملکای سبا غیږي کې ورځو اذهب يوسى بكتابي خط زما هذا چداده فالقه اليهم واچو ورځو دیتا ثم تولى عنهم بیاتنا بدړشا ثم تولى عنهم بیاتنا بیرتشا فانظر نو ګورا ماذا يرجعون دې څه جواب راکړي د دې خوا ته بسنګ نږدې ودرېګا چې دې څه مشوره کوي څه جرګه کوي او څه جواب راکړي نو دا خط دی ملکه بلقیس پڑھاو قالت نووی یا ایها الملأ ایدلی الملأ وزیران مشیران داغی چکم کابینه وا کابینټو داغی خلق یا ایها الملأ ایدلی انی القی الی کتاب کریم یقینا غرزول شوی د ماتا یو خط عزت مند ما ته چا یو خط غرزول د خډیر عزت مند خط دی عزت مند ذکر چې یو خو به مهر لګیدل دی او عزت مند ذکر چې باغی او ناشنا کلمات لیکل شي او خط منی داری کلیو انه من سلیمان یقینا دا خط طرف د سلیمان علیہ السلام نه دی و انه یقینا دا خط بسم الله الرحمن الرحیم امداد غواړي پنوم د الله چې مهربان رحم کوونکی دی الله تعلو علیا خلاف مکوي زما الله تعلو علیا لوی مکوي زما خلاف واتونی مسلمین راشه ما تابعداري کوونکی انه من سلیمان دا خط لیکون کی ادب داده چې دی به خط کې خپل نوم واضح لګي چې دا خط ذلیکم وانه بسم الله الرحمن الرحیم او هغه کې به بسم الله هم لیکي او کوم مقصدی خبر هغه به هم لیکي نو سليمان علیہ السلام دا خط د هدهد دی ملکی ته ورسو نو هغه ولستو قالت نو وی یا ایها الملأ ایدلی افتونی فتورا کئی ماتا فی امری پکار زما کی ماتا مشورہ را کئی ما کنتو قاطعتا امرا نئی مزو فیصلہ کون کی دا یوکار نئی مزو قطع کون کی یوکار لرا حتی تشہدون چی تاسو حاضری حتی تشہدون ترجیش تاسو بیانو کئی تاسو مالا مشورہ را گئی اس تو کار بکار دے قالوا ندی اویل نحن اولو قوة منگا خاوندان دا طاقتیو و اولو بأس شدید او خاوندان دا جنگ سخت منگ سر لوی فوج دے قوت دے طاقت دے بادشاہت دے اڈر کوا والامر الیک فیصلت تاسخدا
فندوري نو وګورا ماذا تأمرين س امر کوي من سره لوی قوت ته طاقت ته فوج ته بادشاہت ته اوس ته څه اډر کوي مونږ تابعداري فندوري وګورا ماذا تأمرين س وینا کوي امر کوي نو دا ډیره خيار خدوا قالت نو وی ان الملوك یقینا بادشاہان اذا دخلوا قريه كلچ دندکیږي یو کلیتا یو ملک تا افسدوها نروانی کی وجعلوا اعزه اهلها اذله او وګرځي عزت منداغي رسوا ذلیلا د بادشاہانو دا طریقه ده کله چې دی یو ملک فتح کوي انقلاب راولي نو بیا ډیر زیات روانه کوي او عزت من خلق بیا ډیر زیات ذلیل شي وكذلك يفعلون دغرنګ دي کار کوي واني مرسله اليهم یقینا ذلیګم کې د دې طرف ته به هدیه یو تحفه یو هدیه فناظره النقور ما بما يرجع المرسلون وسشي واپس کیږي لګون شوی بما يرجع المرسلون کوم خلق چې زلګم اغي ما تاسو جواب واپس راوړي کدا سره واحد الله نبی او پیغمبر نو دې به هدیه واپس کی او کنه د دنیا عام بادشاہي نو دې به دا هدیه کیږي فلما جاء سليمان نو کله چراغ له سړی سليمان عليه السلام خواته دا توفی راوړه لوی غټه توفه قال نو سليمان عليه السلام اتمدونني بمال آیا امداد کوي زما په مال سره فما آتاني الله هغه چې را کړی دی ما ته الله خیر وردی مما ده هغه آتاکم چې تاسو له درکړی دي تاسو ما ته توفه راوړې ده مال اسباب راوړې ده دا خو ما سره تاسو نه ګڼ او زیات دي بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په خپل توفیق خوشاله اوسئ دا خپل هدیه ځان سره واپس ونیسئ ارجع الیهم واپس شئ دیتا فلنأتینهم بجنود خامخا بوبزم دیتا یو لخکر لا قبل لهم بها نبی مخامخ کېدل دی لرا دی زما لخکر تا زبا یو لوی فوج لخکر ځان سره بوزم او بیا به دی د ټینګېنې د مقابلې بنئ هغې ته به مخامخ کېدی نشي ولنخرجنهم خابها او بباسم دی لرا منها د دې کلي اذلة ذلیلا وهم صاغرون او دی به همیشه رسوایی سليمان عليه السلام دا تحفه هدیه واپس ولېګلا چې موږ له تاسو مال نه دی پکار ما چې کوم تاسو ته خط لیکلې دی هغه کې چې ما کوم خبره کړې ده الله تعالی علیا زما خلاف مکوي او لوی او غرور او تکبر مکوي واتونی مسلمین او ما څخه راشي تابعدار شي مسلمانان شي زما پیغمبري نبوت اومنه دا خبره